نو بیا اشاعت والا پنجپیرې د ښځې خو 2 میړونه دي. موسی علیه السلام د والدین نکاح چا سره شوه؟ د هغې خو نه وه شوې که نه، د هغې خو د سره شوې نه وه. ولي دی نو ولي خو زنا نه کوي، ده به یې زنا ولې کړې ده. یو سړی دی هغه ولي نه دی، هغه د کرامت خاوند کېدی شي. دې ځای کې چې دا سړی کوم راپاڅېدلی دی کور ته راغلی دی، ده چې دا کوم کوروالی کړی دی هغې نه ماشوم پیدا شوی دی، دا سړی اوس ولی دی په کرامت په ذریعه باندې راغلی دی که نه؟ عزیر علیه السلام خو ماشوم نه دی پیدا شوی که نه؟ مثالونه دواړه ډېر مختلف دي. واخه ورکه نه د نکاح ماته شوې ده، دوباره کوروالی به دوباره نکاح نه ده شوې. اعتراض په دې ځای کې په دې دی دا کومه زنانه دوباره خاوند یې مړ شوی، که دې زنانه فرض که بلې نکاح کړې وه، د نکاح د پاسه خو بیا هم نکاح نه کېږي که نه، نو مړی بیا څنګه راغلی دی؟ ګوره ما خو دا ملا دی عالم به خو یقینا چې بس دا مرفوع القلم به ورته ووایم. مرفوع القلم څه ته وایي؟ عوام موږ په پښتو کې لیوني ته وایي. په هغې کې دا ویلي دي چې د جمعیت علما اسلام والا ښځه وفات شي نو دې ښځه خاوند دا به بل خاوند نه کوي، چې خاوند دې وفات شي دا ښځه به بل میړه نه کوي، ځکه چې خاوند دوباره کور ته راتلو راځي او دا ژوندی دی او د دوی دا عقیده ده او داسې داسې. نو زه به یو جواب ترکي به ترکي وکړم، خیر دی خفه کېږو به ځکه نه چې بس دا د شیخ رحیم الله حقاني د خولې جواب دی. حالانکې زما میشن دا زما میشن او سوچ نه دی، زه عالم سره دا بدره د وسخ الفاظ زما نه خوښه، خو چونکې د بلال د خبرې په جواب کې دا بلال ته وایم، زه وایم که چېرته دغه دلیل شي چې د جمعیت والا ښځه به دویم خاوند نه کوي ځکه چې ژوندی دی، نو بیا اشاعت والا پنجپیرې د ښځې خو 2 میړونه دي، یو جسم عنصري دی او یو جسم مثالي دی، او خو په طریقه اولا سره بیا دویم خاوند نشي کولی. د دوی دا عقیده ده چې انسان کله وفات شي نو د روح بیا یو مثالي روح کې اچولی کېږي، نو چې مثالي کې اچولی شي یو یې مثالي خاوند شو، یو یې قبر کې چې پروت دی هغه شو، نو 2 مړونه خویشته نو دریم بیا څه شي لکوي. دا غلطه خبره ده. اوس صحیح د دې سم جواب د تر علمي در کوم که دی وي چې دی ژوندی دی نو موږ وایو او ژوندی دی خو په عالم برزخ کې ژوندی دی، هغه حیات برزخي دی، دنیاوي حیات خو نه دی که نه. که ته وایې چې یاره دی بل خاوند ولیکې قرآن فیصله ده، خبره داسې ده چې دوی ډېرو ځایونو کې هغه دا وایي جي لږ وضاحت وکړم، هغه دا وایي چې یو کتاب حواله یې ورکوله شیخ صفدر صاحب دی، زما خیال لکه غلط نه یم، هغه وایي چې یو سړی مړ شو، هغه نه یو سړي کفن پټو، هغه راپاڅېدو کور ته راغلی او بیا دغه سړی یو کال ژوندی پاتې شوی دی، د هغه ماشوم هم شوی دی. د هغه مین اعتراض دا دی چې د مرګ سره خو نکاح ماته شوې ده، دا سړی بیا څنګه راغلی دی ژوندی او ده به یې کوروالی وکړو، نو دا خو بیا که تاسو وایئ چې دا کرامات دي نو کرامات خو د ولي دپاره دی، سړي خو بیا زنا کړې ده، د ده خو نکاح ماته شوې بله نکاح یې نه وه کړې. ګوره دې خبرې ته به اوس پوره توجه کوې، زما دا خبره سمه په غور سره واوره. کرامت د الله قدرت ته وایي، یو د الله قانون دی، یو د الله قدرت دی. یو سړی چې وفات شي دی بیا راپاڅېدی شي، تقریر کولی شي، بیان کولی شي، ظاهري عقل دا څه وایي کولی شي، نشي کولی. زه راته صحابه ښیم دلته دغه خبرې جواب ته زه را روان یم. صحابه راته ښیم حضرت زید رضی الله عنه بارالباري لیکلي دي، فتاوی رحمیه لیکلي سی لیکلي دي، دا د شیخ رحم الله حقانی احقاق الحق دی، 5م جلد دی، صفحه نمبر 259 ته. حضرت زید بن خارجه رضی الله عنه کرامت لمرګ څخه وروستو ټیک ده. حضرت زید بن خارجه رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي و، د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت په وخت کې وفات شو. حضرت عمر بن بشیر رحمه الله فرمای چې کله د هغوی رضی الله عنه جنازه تیار شوه او د جنازې د مونږ لپاره حضرت عثمان صاحب ته انتظار شروع شو، نو ما اراده وکړه چې په دومره وخت کې یو 2 رکعاته مونځ وکړم. نور خلق به په خپل منځ کې خبرې، نور خلکو په خپل منځ کې خبرې کولې چې په دې کې له جنازې څخه آواز راغی السلام علیکم، مړي ووی چا السلام علیکم، انصتو چپ شئ او خبرې واورئ. له دې څخه وروستو مرحوم زید بن خارجه رضی الله عنه اوږدې خبرې وکړې، دې مړي څه وکړې اوږدې خبرې په کوم کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق او د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او د حضرت عمر او د حضرت عثمان په باره کې گواهی ورکړه او د هغوی بعضې صفتونه بیان کړل، او په اخره کې د حضرت عثمان په باره کې رضی الله عنه پیشګویي وړاندې کړه، د وړاندې نه ورکړه چې وروستو بالکل هغه بې حق ثابته شوه. د حضرت زید بن خارجه رضی الله عنه څخه وروستو بعد الوفات بعد الموت د خبرو کولو واقعه او د هغې هغه ټولې خبرې تقریبا په ټولو کتابونو کې روایت شوي کوم چې د صحابه کرامو په احوالو کې. نو چې یو میت راپاسي او هغه تقریر کوي بیان کوي
الله یې پې نشو کولی، د الله په قدرت کې دا نشته. که چېرې دا اعتراض شي نو حضرت مریم علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام والد صاحب نو. دا کرامت دا د ولی خاصه ده او معجزه د نبی خاصه ده، او دا دواړه خرق العادت وي، د ظاهري قانون د ظاهري عادت نه خلاف وي. نو که دی داسې الزام راولي چې دا مړی راپاسېد کور ته لاړه یا دا مړی دا تقریر یې وکړه او د دې دا خو موږ وایو کرامتن ده. نو دی به اوس په عیسی علیه السلام باندې دا دغه وکړي چې خدای مکه نعوذ بالله من ذلک، چې دم داسې زنا شي او هغې نه دا پیدا شوي. دا خیره خو پیغمبر و که نه، د پیغمبر لپاره خو معجزه ده. پیغمبر لپاره زنا جایز ده؟ نه معجزه و که نه. نو د ولی دا کرامت دی، معجزه او کرامت کې خو دا فرق دی چې دواړه خرقي عادت دي، خو معجزه د نبی دپاره ده او ولایت او کرامت د ولی دپاره دی. دې کې نور فرق څه دی؟ ټیک ته د عیسی علیه السلام کیس ما به لږ یو سایډ ته کو، دې ځای کې دا سړی هغه دې ځای کې دا سړی مړ شو، دا راپاسېدو، دوباره را ژوندی شو. د که مونږ یو لمحې له دا وګڼو چې دی ولي و، ځکه چې کرامت دی نو کرامت د اولیاو دي، نو دې سړي خو بیا نکاح نه ده شوې. ټیک ده، د مرګ سره د نکاح ختمه شوې ده، د بیا ماشوم شوی دی. د عیسی علیه السلام د والدین نکاح چا سره شوه؟ د هغې خو نه وه شوې که نه، د هغې خو د سره شوې نه وه. د دې خو ما سره کرامت معجزه د الله قدرت مني یا بیا نه مني؟ که مني را سره چې پس د مرګ نه فاطمه رضی الله عنها فرمایي حضرت حمزه صاحب خبر ته ما سلام وکړو، هغه ما له سلام جواب را کړی. شاه ولی الله جواب ورکول خو ټیک ده، خبره کوم چې نه هغه دې ځای کې دا وایي جي، هغه دې ځای کې وایي چې یا خو دا سړی تاسو کو ګڼئ چې دا ولي دی، نو ولي خو زنا نه کوي، ده به زنا ولې کړې ده. د هغې اعتراض په دې دی. ما ورته دا جواب دې ما له راکړي که نه، د عیسی علیه السلام د والدې بیا دې څه جواب کوي؟ دا به د الله قدرت ګڼي. ګوره یاد ساته، دا خرق عادت څیزونه دي، دا په زنا کې نه. د ماشوم د پیدا کېدو لپاره نکاح ضروري ده که نه اسلامي پوینټ اف ویو سره؟ نو چې بغیر نکاح وشي ته تاسو څه وایې؟ اسلام ورته څه وایي؟ دې ته ولد الزنا او حرامي نه ویلی کېږي، بیا به ته څه وایې؟ دا سوچ بهتر عیسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک دغه شان کې داسې ویلی شي، یا د ولی په شان کې یا د بزرګ په شان کې یا د صحابي په شان کې، بیا داسې دا خو یو قول دی. زما خبرې ته غوږ کېږده، ته به ما سره قدرت د الله منې یا بیا نه منې. که د الله قدرت منې نو دا کرامت معجزه دا خرق عادت څیز وي، دا د الله قدرت وي. دې کې ډېر څیزونه داسې شته. مریم علیه السلام په دغه کې زکریا علیه السلام راغی، انا لک هذا، داسې بې موسمه میوې پرتې وي، دا د کم طرفه دي؟ قالت هو من عند الله. څه سره وایي؟ معجزه د قرآن نه ثابته ده، کرامت د قرآن نه ثابت دی. اصحاب کهف باره کې دې څه خیال دی؟ عزیر علیه السلام چې 100 کاله تیر کړي دي، او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله كيف تحيي الأرض بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم. درېمه سپاره ده. ښه یو ساده سوال کوم، د یو سړی د هغه ولی نه دی، هغه د کرامت خاوند کیدی شي؟ ګوره ولایت کرامت دا د نیکانو خلکو چې کوم الله ته نږدې وي، که داسې غیر ولي وي نو هغه ته موږ نور نومونه سحر کوډ جادو نورې قصې ورته وایو. دې ځای کې چې دا سړی کوم راپاسېدلی دی، کور ته راغلی دی، د چې دا کوم کوروالی کړی د هغې نه ماشوم پیدا شوی دی، دا سړی اوس ولی دی په کرامت په ذریعه باندې راغلی دی که نه؟ الله پاک چې یو کس د سره موجود نو هغه را ژوندی کولی شي، کور ته راوستی شي. عزیر علیه السلام 100 کاله وفات و هغې راوستی شو. عزیر علیه السلام خو ماشوم نه دی پیدا شوی که نه؟ مثالونه دواړه ډېر مختلف دي. واخو وره که نه چې یو پیغمبر 100 کاله وفات کېږي، هغې نه پسې بیا راولي او د هغه خرم خبر لږ پوره واوره. الله وتي وانظر الى حمارک ولنجعلک آیة للناس، د دې خره باره کې ورته وایي خرم وفات دی، دیم وفات دی. نو چې داسې پیغمبر خر راوچتولی شي، واپس ژوندی کولی شي، طعام واپس دغه کېدی شي، نو یو عام انسان چې قبر ته لاړ شي هغه نشي راژوندی کولی. راژوندی کولی شي، راژوندی کولو باندې اعتراض نه دی. د نکاح ماته شوې ده، دوباره کوروالی دوباره نکاح نه ده شوې، اعتراض په دې ځای کې په دې دی. ګوره ته قدرت الهي نه انکار کوې، چې که دلته دا وایي چې یاره دا عام څنګه نکاح مونږ کوو، دې کې ګواهان شي، دې ته دا ولی راغی، دې ته چا نکاح وکړو، فرض که د دې ښځې بل چا ستا په عیسی علیه السلام راځي، دا په دې نورو کراماتو راځي، دا د قرآن مجید او د نورو احادیثو نه انکار راځي په دې کې، د ده کني داسې دی خو د کوم ځای کې داسې شوي دي. مثال وایو دا خو چې علمای دیوبند وایي دا د څه دپاره وایي
چې الله په دې قادر دی داسې کولی شي کرامت بیانوي که نه د الله قدرت الله کولی شي ټیک ده کولی شي الله کولی نو چې داسې کولی شي شي دې کې به خبره څه پاتې شو اوس که دی پکې دا پکې صغرا کبرا پکې جوړي چې لکه دی راغی او د خو نکاح مات تر د دوباره زنا وکړه نو ګوره هغه عالم جدا دی هغې دپاره الله پاک په دې قادر دی موږ دا وایو که دی په دې اعتراض کې نو هلته خو د عیسی علیه السلام ته هم دا پد په شاملېږي د دې نورو معجزاتو نه هم د انکار راځي دې سره به دی څه کوي دې څه کې خو عیسی علیه السلام مور خو دویمه نکاح نه وکړې که نه فرض کا دا چې کوم سړی لومبی نکاح باره کې را سره خبره کوو دوی مې ته ولې واورېدل نه چې هغې خو دې ځای کې خبره کوم چې دې ځای کې اوس دا کومه زنانه دوباره خاونې مړ شوی او که دې زنانه فرض که بلې نکاح کړې وه د نکاح دپاسه خو بیا هم نکاح نه کېږي که نه نو مړی بیا څنګه راغلی دی ګوره ما چې ته وی چې دا قدرتي کرامتن داسې کیدی شي وړاندې د ډېرې نورې خبرې داسې کړي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام معراج ته لاړه ګوره د چې کوم عبارتونه دا کړي السلام علیک ایها النبي ورحمت الله صالحین نو په جواب کې دی وی چې سرفراز خان صفدر صاحب لیکلی دي چې نبی علیه السلام ورته وی چې د مفتی محمود صاحب باندې هم سلام ووایه او په مسعود اظهر صاحب باندې هم سلام ووایه او په پلانکي صاحب باندې هم سلام ووایه ګوره دا خو علم الغیب شو نبی علیه السلام ته ولې دا پته وسو چې ما نه وروستو به 1400 کاله یو کس به را پیدا کېږي او هغه به دا نومي او په هغه هم سلام او په هغه هم سلام نو زه په دې باندې ویم چې بلال مولوي صاحب زه به ستا د کم عبارت تشریح او توضیح او وضاحت کوم سرفراز خان صفدر صاحب دلته د علم الغیب څه خبره نه ده کړې نه نبی علیه السلام ته د دې ثبوت کړی دی هغې کې صرف دغه وضاحت د دې عبارت توضیح کړې تشریح ته به یې څنګه کړې ده لکه اوس وزیر اعظم اعلان وکړو ته د ضلع 400 نماینده شوې مثال تا ته وي چې ضلع 400 کې څومره کسان دي ټولو له 10,000 روپۍ ورکړه ټیک شو نو ضلع 400 کې چې څومره افراد دي کې زم راځم دیم راځي احمد زید محمود ټول رالل او ته ورته وایې چې هلکه هلته هغه ته ووایي چې یاره د بلال لمبه کې 10,000 ورکړه او د وحدان لمبه کې ورکړه د پلانکي لم ورکړه د پلانکي دې کې څه خبره شته دې کې د علم الغیب څه خبره نبی علیه الصلاة والسلام وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین په ما دې سلامي او په عباد صالحه کوم چې اوس په نیکانو بندګانو کې مفتی محمود صاحب رحمه الله چې نیک نشي د مشایخ د دیوبند چې نیکان نشي چې د شا د وجه نن قیداني کافر ګرځي د ختم نبوت هغه تاج هغه صحرا هغه عزت خو الله دغه په سر کړی دی نن چې د عین پاکستان او د اسلام په روس سره ستا په ملک پاکستان کې قیداني نه د اوټ مستحق دی او نه د عین په سره دا اقلیت قرار شوی دی نو چې د عبادت صالحو کې نه نسوک وي نو دا اعتراض د ټیک ته چې دی وایي چې یاره د ختم دغه علم الغیب قایلو الله تعالی نبی علیه السلام ته علم الغیب دغه نو دا ټول عبارتونه دی جنگول زه په ځای چې کوم کتاب رالی هغه غلاګانې ملاګانې د دې کتاب باندې مفتی فرید رحمه الله باندې دروغ وي بیا چې کومه خبره کوي نو ډیر مهذب داسې غیر مهذب الفاظ استعمالوي چې لکه د عالم په سر دا پټکۍ او په دې مخې دا ګیرې او داسې کچا الفاظ استعمالول ما له خو څه ویم ډیره ناممکنه چې انسان روغي او که بیماری نو بس بیا خو ځان له علاج وکړي دا کیسې مې نه کوي